دې لسو تنو کې به هغه پلار نه وي کم پلار چې حافظ قرآن بچي ته سپک کتلي. په دې لسو تنو کې به هغه تره نه وي کم تره چې حافظ قرآن وراره ته سپک کتلي. په دې لسو تنو کې به هغه ماما نه وي کم ماما چې حافظ قرآن خوري ته سپک کتلي. په دې لسو تنو کې به هغه رور نه وي کم رور چې حافظ قرآن رور ته سپک کتلي. الله نه ویریږي. حافظ قرآن ته سپک کتل دا د الله کلام ته سپک کتل دي. تاسو به دا حدیث ډېر اورېدلی که نه چې یو حافظ قرآن به ځان سره څو تنه جنت ته بیایي؟ جواب راکړه څو تنه به بیایي؟ دا ټولو ته ښه یاد دی ځکه چې ته وایي چې ما خو په کوم یو تیار کړی زه به په کوم جنت ته ځم. شارحینو د دې په حدیث په شرحه کې لیکلي دي وایي په دې لسو تنو کې به هغه کس نه وي چا چې حافظ قرآن ته سپک کتلي. په دې لسو تنو کې به هغه کس ته حافظ قرآن بچی ته سپک ګوري او کوم بچی چې د نوکر دی یا په بار ملک کې دی تاله پیسې ګټي ته هغه ته دروند ګوري. دا پلار چې حافظ قرآن ته سپک کتلی دی به جهنم ته رواني. حافظ قرآن به راشي سفارش پکوي الله تعالی ته ویلو چې لس تنه به ځان سره جنت ته بیایي الله زما پلار جهنم ته روان دی. الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي ته د متعلق پر راته سفارش ځکه نه کوي چې د تا ته سپک کتلی او تا ته سپک کتل دا زما کلام ته سپک کتلو. نو کم پلار چې حافظ قرآن بچی ته سپک وګوري که نه دغه پلار جنت ته نشي تللی. بل کم کوجا دی چې هغه به حافظ قرآن ته سپک ګوري او دی به جنت ته ځي. څه مو خیال دی لاړ به شي جنت ته؟ ښه نو مدرسه ده په دې علاقه کې او هغه هم قرضدارې ده. هغه هم څه شی دی؟ قرضدارې ده. دا مولي صاحب ځان له کور جوړ کړی دی. ستاسو د بچو له دا اداره جوړه کړې که نه نن دا ګولونه چې ناست دي دا ښکلي ښکلي حافظان چې ناست دي دا ستاسو بچی تیار کړي دي که نه. دا بچی چې کور ته درشي او ته ورته خبره وکړي نو دی وایي جی ابو مور ورته آواز وکړي جی امي سر ورته ټیټ کړي او په سینه ورته لاس کېږدي. دا یې تا له تیار کړو که دا یې ځان له تیار کړو؟ ستاسو د بچو دا تربیت یې وکړو چې هغه ته یې وښودل بچی جنت ته به هله ځې چې ځان نه د مور د خپو خاورې جوړې کړي. ستا دې بچي ته یې دا وښودل بچیه هله به جنت ته ځې چې پلار در نه رضا وي. ځکه حدیث مبارک کې راځي د رب رضا د پلار پر رضا کې ده. پلار خپا رب خپا پلار رضا رب رضا. دا اسلام بچی ته وښودل کو نه ښودل دا پیدا یې ځان له وکړه کو تا له وکړه. او هغه مدرسه چې ستا بچی پکې سبق وایي هغه قرضدارې ده. نو په دې مدرسه باندې چې څومره قرضه ده څومره قرضه ده په دې پروګرام کې به را سره دا عهد کوئ انشاءالله دا لوز به کوئ دا اراده به کوئ چې دا قرضه به ختمو. داسې ده که داسې نه ده؟ یاره لاس ولږ اوچت کړه چې ما ته هم پته ولګي چې په رښتیا لیکې هسې راته نه وایې. د دې مدرسې چې څومره قرضه ده انشاءالله به ختموئ که نه به ختموئ. د دې مدرسې د ځمکې انتظام به تاسو د علاقې واله کوئ. کور له ځان له ځمکه اخلو که نه اخلو؟ بیټک له ځان له ځمکه اخلو که نه اخلو؟ د الله کور له ولې ځمکه نه اخلو؟ دا تاله چې مال